څلور قیدې هغه دي چې دا راځي په مابین د رؤوس او د رؤوسو کې. درې قیدې وي چې دا راتلي د سهامو د رؤوسو په منځ کې. دا پرون مثالونه وي. حصې د ورثو ته ورکولې آیا د دغه رؤوس او د سهامو منځ کې تساوي ده، توافق دی، تباین دی؟ دا درې قیدې. اوس ذکر کوي دا چې د رؤوس او د رؤوسو په منځ کې معنا دا ده چې تا تقسیم د وراثت کو یو فریقو بل فریقو بل فریقو بل داسې دیله د حصې ورکړې. اوس کسر راغی په یو فریق باندې، په بل باندې، په بل څلورو پورې دا راتلی شي. د دوی چې کوم د کلام دی د وراثت چې د څلورو نه زیات فریقو باندې کسر نشي راتللی. طریقه داره چې په دې فریق باندې خپل سهام به نه تقسیمیږي، په د نه تقسیمیږي، په دې بل نه تقسیمیږي، کسر رالی نو دا به تو ځان سره موقوف کوي، ځکه وروسته به تصحیح جوړو. کله چې تا دا رؤوس په دې حصې نه تقسیمیږي نو دا به موقوف کې. دا چې ته موقوف کې نو پرونی سبق باندې به موقوف کې. د دې جماعت خپل حصې وي نو آیا د دې جماعت خپل حصہ څه نسبت دی؟ تداخل دی او کنا تباین دی. تباین وی نو غون به موقوف کې، توافق وی وفق به موقوف کې. دا سي دا بل فریق د نسبت به کې خپل حصو ته. دا پرونه سبق دستا د خپل حصو ته به نسبت وکي، تباین وی غون رؤوس به موقوف کې او که توافق وی وفق به موقوف کې. د سي دا بل د سي دا بل څلور ونه د سي وکړه تا ته به درې یا څلور چې کوم دا حاصل شي. اوس به د رؤوس موقوفو کې وګورو. د دې رؤوس چې تا موقوف کړي د دې منځ کې څه نسبت دی؟ کله به دې منځ کې تماثل وي، کله به تداخل وي، کله به توافق وي، کله به تباین وي. دا څلور قیدې دي. دا اول خو به رؤوس سهامو ته نسبت وکړي، پرونه سبق دی. او دغه سهام په دې رؤوسو نه تقسیمیږي، دا رؤوس ځان سره موقوف کوو. نو چې موقوف دې کړل اوس دوه فریق دي، درې دي، څو دي؟ څلورو پورې تلی شي، دې نه اخوا موقوفات نه راځي. بیا به دې موقوفو کې نسبت ګورو چې په دې کې څه نسبت دی. که چېرې په دې فریق اول دویم ته به وګورې تماثل وي، یو د متماثلینو به راخلو، دې دوه کې تماثل یو ته پرېږده یو راواله. دی بل ته وګوره هلته تماثل وي نو به یو ته رالی، دی بل ته وګوره تماثل یو به ته رالو. او که چېرې منځ کې چې کوم دی تداخل وي، د دې فریق هغه ته تا نسبت وکړو تداخل دی، اکثر د متداخلینو به رالو، هغه به ضرب وو. او که د دې هغې ته وګورې او منځ کې چې کوم دی توافق دی نو چې د دې او د هغې منځ کې توافق دی نو وفق د احدهما به راوالي او په کل د بل کې بیا ضرب کې. د دې دونه چې کوم شی حاصل شو دې ته دوی مبلغ اول وي. اوس به دا مبلغ اول او د دویم سره نسبت وګورو، منځ کې څه نسبت دی؟ تماثل دی، یو د متماثلینو رالو، تداخل دی، اکثر د متداخلینو رالو، توافق دی، وفق د احدهما راخلو په دې بل کې ضرب وو. دې ته مبلغ ثانی وي. اوس د دې مبلغ ثانی د فریق رابع سره نسبت ګورو. تماثل وي، یو د متماثلینو راخلو، توافق وي، وفق رالو ضرب وو، تداخل وي، اکثر د متداخلینو، تباین کل په کل کې ضرب وو. دا چې د ضرب کو یا په وفق کې یا په کل کې تباین صورت کې دا مبلغ ثالث شو. دې مبلغ ثالث ته مضروب د مسلې وي. دا به راواخلې هلته به مسلې ته یوسې په اصل د مسلې کې او یا په اول او په رد د مسلې کې به ضرب کې مجموعه چې څه خارج شول. اوس به د اصل مسلې د هر وارث حصه رالی او په دې مبلغ ثالث چې مضروب د مسلې په دې کې به ضرب وارث حصه معلومیږي. دا هغه څلور ټکي دي چې د رؤوس موقوفو کې تماثل دی، تداخل دی، توافق دی، تباین دی. دا هغه څلور قیدې دي. نو اما الاربعه ارچې هغه څلور دي نه فاحدها ان يكون الكسر على طائفتين. کسر راغلی په دو طایفو باندې، مان دا حصې په دو طایفو نه تقسیمیږي او اکثره یا زیات د دې نه وي، دعا یا دې نه زیات وي چې په هغې حصې نه تقسیمیږي. ولكن بین اعداد رؤوس
لیکن په مابین د اعداد د رؤوس د دوی کې مماثلت وي دا رؤوس چې یو بل ته وګوري منځ کې مماثلت دی نو په الحکم فيها قانون پکې بیا دا دی چې ان یضرب احد الاعداد چې ضرب کړي شي یو د اعدادونه برادر والی او ضرب کې په اصل المسأله په اصل مسله کې بیا ضرب کې دوا فریق دي درې فریق دي څلور فریق دي په دې حصے نه تقسیمېږي خو د خپل منځ کې په دې غونډو کې توافق دی دا تماثل دی نو چې تماثل دی یو تر واخله او اصل مسله کې ضرب کا دا یو قاعده ده مثال ذکر کوي لکه 6 بنات و 3 جدات و 3 اعمام دا مسله ده 6 بنات شپږ لوریانې دي شپږ لوریانې د دې لپاره سکیږي زامن نشتا ثلثین 3 جدات درې جدو د لپاره سکیږي که یو داو که درې داو که شل د خصوص سه حصہ ده نو جدو د لپاره کېږي سدس 3 اعمام درې پکې چې کم دي ترونه دي تر پکې صحیح عصبه ده نو مسله کې رال ثلثین او سدس دا کتاب د سر نه بغونډه قصه به را شروع کې مسله کې رال ثلثین او سدس ثلثین او سدس چې پکې رال مسله کې د شپږونه نو شپږونه دې مسله شروع کړه ثلثین پکې سلور دي دا ورکه چې کم د 6 بنات تا او سدس پکې یو دی دا ورکه 3 جدات تا نو یو او سلور 15 باقی پاتې شو یو دا یو باور کې اعمام تا دا تا وړاندې تقسیم کو په دې ځب خبر دی پورا شوله اوس راشه چې کم دی پرونه سبق راواله تا چې چاله حصے ورکړي دي د دې ورثو د حصو سره نسبت وګوره پرونه سبق راواله د دې ورثو چې کم فریق دلته درې فریق دي هر فریق لته حصے ورکړي دي اوس دغه حصو د دې فریق سره نسبت وګوره چې څه نسبت ده نو تاسو تبانات شپږو جینکور دي سور کړو څلور د دې مینس کې به نسبت وګور تقسیم خو به نه کیږي نو چې نه کیږي اوس نسبت وګور ذکر اوس موقوف کو نو ته طریقه خو ولې اقل اکثر ته متوجه کوا 4 6 ته متوجه کا 2 بپاتې شي 2 4 ته متوجه کا 2 بپاتې شي 2 په 2 برابر شو نو سره له موافقت بالنسب رااله نو چې موافقت بالنسب رااله نو دلته سهام دي سلور رؤوس دي شپږ موافقت بالنسب دی او قانون دی چې وفق د رؤوس دا به موقوف کی وفق درو دلته موافقت بالنسب دی چې موافقت بالنسب دی نسب رؤوس موقوف کا نو د 6 بنات نه شپږ جینه کې نشپږ رؤوس ځان سره ایثار کی دا درې ځکه موافقت بالنسب شو کنه نو نسب درې به تراواله درې بزان سره موقوف کې د جینا کونه دویم ته وړه پدې کې درې جدات دي تا ور کړې د یو د درې جدات او د یو په منځ کې څه نسبت ده تباین او قانون د تباین دی چې کل رؤوس به موقوف کې نو دلته به درې ونه ځان سره وساتي دریم فریق ته وړه 3 اعمام تا ور کړې سې دی یو د سهم چې یو دی او د زی سهم چې درې اعمام دي نسبت منځ کې تباین دام ځان سره موقوف کنو دا درې دی ساتل تقسیم پینه کیږي دستا پرونه سبق سهام او د رؤوس منځ کې دي نسبت وکړه او موقوفیت درا وستو کړه دستا کم سبق پرونه اوس نن سبق تراشه تا چې ځان سره موقوف کړي د دې منځ کې نسبتونه وګوره نو بناتو کې دیم درې موقوف کړي په جداتو کې دیم درې موقوف کړي او په اعمامو کې دیم درې موقوف کړي اوس نسبت وګوره د رؤوس موقوف او منځ کې د دې رؤوس موقوف کې نن سبق دغه ده آیا د دې رؤوس چې درې دي موقوف کې تماثل دی تباین دی تداخل دی څه شی دی د چې موږ کته درې زمو موقوف کړو درې ونه درې او درې مینس کې څه نسبت وي تماثل یعنی تماثل شو قاعده دی وسوي چې تماثل وي یو د متماثلین را واخلا په اصل د مسلې په اول او په ضرب د مسلې کې به ضرب کې دلته مسله اصلي وا د چانه شروع وا شپږونه دا درې را واخلا ضرب کا پشپږو کې چې په 3 کې 18 مسله 18 ته لاړ نه پته ولګي د اوس په تصحیح 18 نه جوړیږي واپس راشه 18 ته چې مسله لاړه د بناتو سره اصل مسلې نه وسو
4 براولو مضروب د مسلې دی 3 په 4 کې 12 د 18 نه ورکو شپږو جینکو ته نو 12 تقسیم کا په 6 باندې 2 ورسېدل روغه شه مسله کنه خجی دی خو جداتی دي هغه سر د اصل مسلې شپږو نه یو په دریو کې درې ورکه درې جداتو ته یو ورسي اصل مسلې نه اعمام سره یو په دریو کې درې نو درې تقسیم کا په درې اعمام یو ورسېدل پوه شئ نو واپس د مسلې ته وګوره د ته وی چې کم دی ولکن بین اعداد رؤوس مماثله نو په الحكم فيها حکم داده ايضرب تا دغه طائف چې کم دی وکتل درې نامنس کې مماثله ايضرب احد الاعداد یو د متماثلین براغستې شي موږ ته نه دا تعبیر کو یو د متماثلین یو د اعداد راواله او ضرب کا په اصل مسله کې چې 18 تلاړه دا یو قاعده وا والثاني دویمه قاعده دا ان يكون بعض الاعداد متداخلا في البعض څنګه چې د التر رؤوس سهام منس کې نسبت کاته به د موقوف کول دلته هغه شانتي رؤوس موقوف کې نو چې بیا پکې وګوري ما بین د دې رؤوس موقوفه منس کې تداخل وي تماثل نه رؤوس موقوفه منس کې تداخل وي نو تماثل نه دی توافق نه دی تباین نه دی توافق درې مقاعده روانه ده تباین څلورمه مقاعده روانه ده دلته د رؤوس موقوفه منس کې د کې چې کم دی تداخل وي نو آلته د عمل کې یو د متماثلین راغسته دلته به اکثر د متداخلین رالو چې کم ډیر متداخل اقبل اصل مسله کې به ضربو نو دویمه قاعده دار چې اعدادو کې تداخلی په البعض په الحكم فيها قانون داده ان يضرب اکثر الاعداد چې تو براواله اکثر د اعدادو تا ته مې چې اکثر د متداخله براواله دا بضرب کې فی اصل المسأله خو که مسأله اصلی وا وفي عول المسأله كمسأله عولی وا وفي رد المسأله كمسأله ردیه وا مثال 4 زوجات 3 جدات و12 عما یو سړی مړ شو څلورې ښځې پاتې شوې او 3 نیاګانې دي او 12 ترونه دي ښه نو سړی مړ شو لوریانې بچي نشته 4 زوجات 4 ښځې پاتې شو نو چې اولاد یې نه ښځو دپاره څه کېږي هغه سر د کتاب بیا به را شروع شي غونډ به پکې ناپې چلایي 4 چې کوم دی دا د 4 زوجاتو شو 3 جدات جده یو ده او کدری ده او کشل دی خو جده له څه کېږي سدس پکې د جدې شو 12 عما 12 پکې ترونه دي عام عصبی دا هغه حصه نشته تعین د حصې پکې نشته مسله کرال ربع مسله کرال سدس دا چې کوم دی نوع ثانی وا خلط شوله د ربع سره چې نوع اول وا او تا وی چې نوع ثانی د نوع اول سره خلط شي یو یا ډیر مسله به د 12 نه کېږي نو مسله 12 نه شروع شوله اوس 12 کې چې کوم دی ربع 3 دا ورکه چې کوم دی 4 زوجات ته او په دوی کې سدس 2 دا ورکه 3 جدات ته نو 2 او 3 15 چې د 12 نه وباسي پاتې بشي وته نو ورکه 12 عمن 12 ترونو ته ورکه دا تا تقسیم وکړو دا دی تقسیم وکړو اوس راشه پورنی سبق ته چې دا چاله تا حصے ورکړي آیا دا حصے په دوی باندې مستقیمی دی او کنه نو واپس چې بیا شروع شي 4 زوجات تمنګ ورکړي دي 3 نو حصے دي 3 رؤوس دي 4 نسبت موقتو 3 او د 4 منځ کې تباین دی او چې تباین وي نو کل رؤوس به موقوف کې 4 زوجات یو عدد بزان سو ساتي 4 بیا راشه 3 جدات تا دیلم ورکړي دي 2 د 2 او په 3 کې تباین وي دلته هم دا غون ځان سره موقوف کې دریم د 12 دولس چې کم د اعمام 12 اعمام دیلم ورکړي دي و د دې منځ کې تباین دی و متوجی کا 12 تا 5 په پاتې شي
5 متوجه که 2 ته 2 به پاتې شي 2 راواله متوجه که واپس 15 ته یو ځل به ترې نه 2 وغورځې بیا به ترې نه 2 وغورځې دا به 2 پاتې شي هلته به 1 پاتې شي 1 د 2 ته متوجه که 1 په 1 به برابر شي نو څه شو تباین نو دلته هم تباین د 3 واڼو کې تباین دی نو دا 12 موقوف کا دا ستا پرونی سبق اوس راشه ننني سبق ته نسبت وګوره در اوس موقوفه او موقوفو کې تا یو ځل موقوف کړي 4 به دې موقوف کړي 3 به دې موقوف کړي 12 دا دې بیا موقوف کړي دې مینس کې چې نسبت وګورو نو دې مینس کې تداخل دی تداخل ولې دی اقل متوجه که اکثر ته مرت یا مرات سره هغه پانی کوي 4 متوجه کا 12 ته یو ځل متوجه کا 8 بے متوجه کا نو 4 بے متوجه کا 12 ختم کړل اومدارنګ ثلاثه دا متوجه کا ته 12 ته یو ځل 9 بے متوجه کا شپږ پاتې شي بے متوجه کا 3 پاتې شو بے متوجه کا 3 په 3 ختم اقل عدد متوجه کې اکثر پانی کوي پته ولګي د چې مینس کې شیشه دی تداخل دی دا رؤوسی موقوفو کې تا قانون نن معلوم کو چې دا رؤوسی موقوفو کې راوته تداخل قاعده د توی چې کوم ځای کې تداخل وي اکثر د متداخلینو برا واخلي او دا به ضرب کې په اصل د مسلې کې په عمل او پرد د مسلې کې دلته موږ 3 فریق موقوف کړي دي اکثر پکې کم دي 2 سترونه دي د 12 والا او مسله اصلیه وا په 12 کې دا ضرب کا 12 ضرب 12 به کې نو چې 12 ضرب 12 کې دنه به حاصل شي 144 12 ضرب 12 144 حاصل شول اوس چا د پر چې حصہ و د اصل مسلې نه اغراله مضروب کې ضرب وا مضروب د خبره ده اصل حصہ چې کم ده 4 زوجات د پرو 3 بضرب کې په 12 کې 12 3 36 او 36 تقسیم 4 زوجات 9 بیا ورسیږي دسه دا کنه خجی بیا بل طرف ته 3 جدات دي 3 جدات سره د 12 نه 2 ضرب کا په 12 کې 24 تقسیم کا 3 جدات باندې 8 بیا ورسیږي بل دي چې کوم د اعمام 12 د دوی سره 7 چې کوم دا ضرب کا په 12 کې نو 7 ضرب 12 دینه به حاصل کی 84 تقسیم کا په 12 په 200 ترونو باندې واپس به 7 ورسیږي نو دا ستا دویمه قاعده وا وسانی ان یکون بعض الاعداد متداخله نو یو 3 یو 4 یو 200 مینس کې تداخلو فالحكم فيها ان يضرب چې ضرب شي اکثر الاعداد اکثر تر واغستو چې بارو دا د ضرب کو په اصل مسله اصلیه وا کدا عولیوی ردیوی به پاغه کې ضرب مثال تا بیان کو 4 زوجات 3 جدات و 12 عما والثالث دریم قانون دار چې ايوافق بعض الاعداد بعضا چې بعض اعداد دا د بعض سره د کې توافق وي نه په حکم فيها به قانون دا دی چې ايضرب چې ضرب شي وفق احد الاعداد اول به 2 مینس کې موافقت نو دا وفق براواله په دې کل بلکې به ضرب کې په جميع الثاني دا یو چې تا په دې کل بلکې ضرب کو د دینه چې حاصل شو د ته مبلغ اول وي بیا به دا مبلغ اول د دویم ته وګوري ثم ما بلغ به چې کم ته دا ورسېدو داغه نسبت به وګوري د دویم سره چې داغه سره موافقت دی نو بیا به وفق راوالی بیا به په دې کول کې ضرب کې فی وفق ثالث د دینه چې کم حاصل شو دی ته ویل شي مبلغ ثانی ان وافق المبلغ داغه سره موافقت او بیا به دا مبلغ ثانی راوالی نو دا به چې کنه بیا بل کې ضرب نو دا به وافق کې ضرب خو کمنس کې موافقت و الا که موافقت نو فالمبلغ فی جميع الثالث کدا تباینو به په غون کې ضرب او دا مبلغ ثانی جوړ شو د سمه مبلغ به دغه مبلغ ثانی فی الرابع دا به سلورم کې ضرب کذالکم د قرنګي که موافقت نه په وافق کې ضرب او که مباینت په کل کې به ضرب دا حاصل شو مبلغ ثالث
او دی مبلغ ثالث ته مضروب وي. ثم المبلغ بیا به دا راولي ضرب دی کې په اصل المسله اصل د مسلې کې که اصلیه وا که اولیه او که ردیه که اربع. مثال 4 زوجات 18 بنتا و15 جدتا و6 اعمام. مسله ده چې کوم د 4 زوجات دي 18 بنتن بنات او سره شته د چې سړی مړ شو لوریانې شته څلور ښځې پاتې شولې د ښځو ته به څه کېږي سومن. 4 زوجات دپاره سومن. 18 اتلسې لوریانې دي په څلېرویشتو کې دی د کېږي ثلثین. ثلثین څونه وي 14 نو 14 چې کوم دی دا پکې د دوی کېږي. ښځې چې 14 د دوی شوې نو 14 او 3 19. 15 جدتن 15 پکې جدي دي دوی دپاره سودس و. سودس چې کوم دی په 24 کې 4 نو 4 جمع 19 2300. 4 جمع 19 2300. او پاتې شوي دي 6 اعمام په 24 کې یو پاتې شو یو به ورکړي اعمامو ته په طریقې د عصوبت. لہذا زوجاتو ته ورسېد 3 اتلس لوریانو ته ورکړی شو 16 او جدو ته ورسېد 4 اعمامو ته ورسېد 1 نو جمع کا یو د اعمامو او 3 د زوجاتو 4 شول او 14 د بناتو شول 14 او 4 شل شول او 4 چې کم دی دا د جدو شول نو 24 شونو. دا خو تقسیم د وراثت. اوس پرونی سبق ته راشه چې دا سهام تا ورکړي دي نو آیا د دې سهام او د رؤوسو په منځ کې څه نسبت دی؟ نو 4 زوجات دي دی له تا ورکړي دي 3 د 3 او د 4 منځ کې څه نسبت دی؟ تباین. غونډ رؤوس موقوف کا 4 رؤوس په ځان سره موقوف کی. بیا اتلس جنکې دي تا ورکړي دي 14 دلته نسبت وګورو څه نسبت دی؟ نو 16 متوجه که 18 ته 2 به پاتې شي دا 2 واپس راواله 16 ته متوجه کوه په وکرتې چې توجه کې 14 به ساقط شي بیا چې کم دی په اتم ځل باندې به 2 په 2 برابر شي نو موافقت راغی بالنصف. نو چې موافقت راغی بالنصف نصف د رؤوس دلته موقوف کوس. نو یو دی ښځې چې کم دی 4 زوجات او 4 دی موقوف کړه او بل 18 کې دی 9 موقوف کړي 9 جنکې. 15 جده دی 15 ته ورکړي دي 4 د 4 او د 15 کې چې کوم دی مباینت دی دا غونډ اوس موقوف کا. 6 اعمام ته ورکړي دي یو د یو او د شپږو منځ کې چې کوم دی تباین د دلته غونډ اوس موقوف کا. دلته به چې کوم دی غونډ اوس موقوف کی. خجی اوس تاسو سره حاصل شو رؤوس موقوفو کې یو 4 زوجات دي او دویم 9 بنات دي او دریم 15 جدی دي او بل 6 اعمام دي. ټیک شول دا چې کوم دی هغه رؤوس موقوفه شول. دا ستا چې کوم دی رؤوس موقوفه. اوس نننې سبق پکې جاری کو د دې رؤوس موقوفو کې څه نسبت دی چې هغه نسبت پکې وګورو. نو دغه نسبت چې وګورو 4 زوجات دا راواله چې کوم دی او د دې آخري چې کوم دی 6 اعمام 4 زوجات او 6 اعمام دي د دوی په منځ کې نسبت وګوره. نو 6 ترونه دي اخیری موقوف او اول موقوف څه دی 4 زوجات دي دوی کې اوس نسبت وګوره. نو 4 متوجه کا 6 ته 2 به پاتې شي 2 متوجه کا 4 ته نو 2 به پاتې شي بیا چې 2 په 2 موافقت راشي
نو د 4 زوجاتو او د 6 اعمام په منځ کې موافقت بالنصف. نو نصف د احدهما راواله او په دې بل کې ضرب کا. د زوجاتو څلور 2 راواله او په 6 کې ضرب کا. نو 2 پشپګو کې 12. ان یو فریق بل کې ضرب شو کنه. دا یو فریق چې په دې بل کې ضرب شو موافقت د ضرب ته ویل شي دا مبلغ اول شو. 2 زوجات 6 عدد کې ضرب شو نو 2 په 6 کې 12. د دې 2 فریقونه چې کم حاصل شو دې ته ویل شي مبلغ اول. اوس دا مبلغ اول چې 12 دي دا راواخله چې کم دی او بیا وګوره د 15 دا چې کم دی بیا راول او دی بل ته وګوره بل عدد پکې څه شي دی 4 زوجات و 18 بنتن. دی بناتو ته وګوره دینه موږ 9 موقوف کړی وي. د 12 او د 9 مینس کې څه نسبت دی نو موږ چې وکتل د 12 او د 9 مینس کې دا 9 متوجه کا 12 ته 9 به ساقط شي 3 پاتې شول. دا 3 بیا د 9 ته متوجه کوا یو ځل باندې شپږ بش بیا باندې 3 بش بیا متوجه کا 3 په 3 نو څه شو موافقت بالثلث. مبلغ اول دی جوړ کړو 12 بیا د نسبت کو چې کم دی 18 بنتن نتا 9 موقوف کړي وي. د 12 او د 9 مینس کې د نسبت وکړو موافقت بالثلث شو. ثلث د احدهما راواله په دې بل کې ضرب کا. ثلث د احدهما راواله او په دې بل کې چې کم دی ضرب کا. لہذا ثلث دا 9 دی موقوف کړي جنکه وي. ثلث دی راواله 3 دی 9 جنکه دی موقوف کړي وي کنه. ثلث راواله څه دي 3. دا 3 والو په دې 12 چې مبلغ اول په دې کې ضرب کا. نو 12 ضرب 3 نو صوبت حاصل شي 36. د 36 ته مبلغ ثانی وي. د 3 فریقونه جوړ شو د تسوي مبلغ ثانی ورته وي. اوس دغه مبلغ ثانی راواله او بیا راشه سلورم فریق سره وګوره. سلورم فریق 15 جدتن او دا 15 جده د دې نسبت چې کم دی او د 36 سره دا موافقت بالخمس دی. موافقت بالخمس دی په دې معنی سره چې دا یو بل ته متوجه کا 15 یو عدد دی چې دا 3 ونه ختمولی شي. دا 15 باندې چې کوم دی موافقت راتلی شي په دې حیثیت باندې چې دا 15 جدات دي. یو ځل ته چې کوم دی دا متوجه کې 15 جدتن. خجی مخکې حاصل شو د 2 ضربونو نه چې 12 ضرب 3 شو نو 36 ته حاصل شو. اوس د 36 چې کم دی د دې 15 جدو سره چې کم دی دا پاتې شولې کنه د دې سره نسبت وګوره نو یو ځل دا متوجه کنو 300 بیا پاتې شي چې نو چې کم دی بیا ته 15 ته متوجه کې دې کې موافقت بالخمس ولی پکې دې کې موافقت بالخمس پیدا کیږي.
دا چې کوم دی مسله دا شولې نه کله شي لږ شانته پکې خپي شي نو مسله ګډه وډه شي. مبلغ ثاني ورسېد 36 تا دی خو تاسو سره چې کوم دی بل فریق دی 15 بل فریق تاسو سره دی 15 موقوف د دې 36 او د دې 15 مینس کې موافقت بثلث دی د 36 او د 15 مینس کې موافقت بثلث دی. بثلث دا معنی چې ته 3 عدد متوجه کې 15 تا نو 15 کرته ختمي او 3 عدد چې ته متوجه کې 36 تا په 12 کرته به ختمي. نو چې ارکل د 36 چې مبلغ ثانی او طریق ثالث چې 15 جداد دی موافقت بثلث دی. نو ثلث د احدهما راوالو په کل کې ضرب کده بل کده 15 جداد نه 5 رالی په 36 کې ضرب ټیک دا او کده 36 نه ثلث رالی چې 12 دی او په 15 کې ضرب نه ټیک دا یو شی ته جوړیږي. لہذا 36 ضرب 5 نو دینه بچ کم د حاصلېږي څومره 36 ضرب 5 180 د دینه به حاصل شي 180. دا 180 دا مبلغ ثالث شو چې د سلورو طریقونو حاصل شو.